نو عرض می دا کو چې دا ور تربیتی خبرې زما ټوکو ته شوق نشته او د تربیت باندې دې رته کو نو د دې د تضعیف د اجر او د ثواب او اعطاء د ليله القدر او بدی امت کې به اولیاء دي علما صلحات دي علما د دې په مثل د انبیاء او د بنی اسرائیل په هر قوم قبیله کې بزان عالمي دا د دې امت د خیریت وجوهات دي ویشي به نو کنتم خیر امتنا د دې حدیث په تفسیر کې لیکي قال انتم تتمون 70 امه تاسو پورا کوي او کمال ته رسوي او یا غټ امتونه د دې لفظ ډیر تشریح د حزب د اختصار نه کار یو معنی دا ده چې په دې 1,40,000 زیاتو کم انبیاء علیهم السلام په امتونو کې د ټولو نه غټ امتونه او یاد څو دي او یاد دا د سړي لکه په یو لخر باندې چې او یا افسران او په دې او یا امتونو کبار باندې تاسو مشران استئ د دې او تتمه تاسو راولي اختتام په زیادت د خیر کې او په کمال د اجر کې نه چې د او یا او افسرانو په سر افسر نه هغه د ټولو افسر شو کنه شو نو تاسو د ټولو امتونو نه ورسته بل طيبي و شارح د مشکات او د مشکات د مصنف استاد علامه طيبي د مشکات د مصنف استاد دی او د مشکات دغه په امر لیکلی او بیرته په شرح هم لیکلی د طيبي نو هغه وی چې د دینه مراد عدد نه دی د دینه مراد تکثر دی کثرت مراد دی چې تاسو د ټولو امتونو نه ورسته تاسو حاصلوي کمالات د ټولو امتونو یا دا یو کبار امتونو د او یو غټو امتونو لکه څنګه چې تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټولو پیغمبرانو کمالات را جمع کړي دي او اتمام ته رسول دي نو دا چې تاسو د ټولو امتونو کمالات پوره کوي او اتمام ته رسوي لكل نبي في الانام فضيله وجملتها مجموعه لمحمد صلى الله عليه وسلم دغه رنګي وېدا په څو جوانه دا به برکتي محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا خیریت چې دی امت ته حاصل دی دا برکت د چا سره بلدا چې د قیامت ورځ جوړ شي د جنتیانو صفونه وې دا به ټول شپږ شری صفونه څومره وي د یو لاک سلیریش زرا زیاتو کم پیغمبرانو امتونه د دیو جنتیان چې راجم شون دا به څلو 100 صفونه جوړ د یو لاک سلیریش زرا زیاتو کم پیغمبرانو امت جنتیان هغه امتیان چې کم جنتیان دي هغه چې راجم شون دي نو څو صفونه جوړ شي څلو 100 صفونه چې د مشرق نه مغرب پورې یو صف وګدي او د نبی رسول الله والسلام د یوازې د امت د جنتیانو با اتیا صفونه څومره وای اتیا صفونه د یو لاک سلیری زره امتونو د جنتیانو نه د نبی رسول الله د امت جنتیان د جنت دا د امت سره افضلیت ده په خابو د من څلور سترګې شپېوا نو به دې تندې کې به د پاسه دوه داغونه وس په کې دوه داغونه والم شتاغه به دې شین پټکیزو کې زیات او څه په کې یو داغ والا دي د زما عزتمند ورونو د دې په حق دا خبره نه ده انتم خیرها خیر مخفف د اخیرو ده اسم تبذیل ده تاسو او د دې اضافت شوه ده اضافت په څلور قسمه ده دلته اضافت استغراقی ده تاسو د دې ټول امتونو نه ډیر غوړ او بهتر یاست د دې ټول امتونو نه خاصان د دې امت د خاصانو د تیر امتونو نه غوړ او متوسطه طبقه د متوسطه طبقه د تیر امتونو نه غوړه ده
او ادنا طبقه د ادنا طبقه د تیر امتونو نه صدا غره دي ته نه ګوري واقعات کې یو واقعه ته بیانوما خبره لندوم عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بډیر سیر سیاحت کا د یو سین غاړه ته یو غر دی او غاړه ته سین دی او ډیر سپینه ګټه ده دا شه د واوري بشان پړکی جزاکم الله خیرا کثیر دا ګټه چې ورغه حیران شو ته ډیر نورانیت لار عجیب خونم کوي چې سپینه د واوري بشان ګټه یو پړکیږي او ډیر خپل غټه د مولوی سے مبارک درجات دی الله بلند کی زی په ټول مریدانو کې ادنا او حقیر مرید امزان دغه نه کو خو ګرځیدل او سړي ډېر پیدا په غرونو یو وخت د سیو چې مولوی سے مبارک ور ډېر ګرځیدو تاسو مو څنګه غوځي ډېر ځت دا مشران کسان باچا چوکې او دی لړ لړ غرونو ته وساړو سره ویشلو چې کوم د صغرو چاغه د سخت سړی بوته نشو خته مولوی سے مبارک سره چا مزل نشو کول الله دې درجات اوچت کی دومره کمالات وبکی چې د بیان نه بعد دی الله دې درجات اوچت نو هغه بم د عجایبات او غرایبات فخول ولدا د الله رب العزت د قدرت نخیدي او دا سیر فی الارض قل سیروا فی الارض د دې نور طریقو د لارې نه ویل زکو صفات فعلیه او تجلی پکېږي زما عزت مندون عیسی علیہ السلام چې دا ګټه ولې د ډیرو ته حیران شو الله رب العزت ورته وحی وکړو دا ګټه و وامسای چې والا دروازه به جوړه شو یو سپین بوډا دی راوت ګیرم سپین او مخیم سپین او پټکم سپین او جامیم سپین دې ګټه کې څومره وخت شو څلور سو کاله مسلسل می پکې عبادت خوراک سات نشته بنده ګټه د الله می جوړ دې سات ویل یا الله جل وعلا شانك وعز اسمك وعم نوالك د دې انسان نبا غره انسان ستا په علم کې بل یي د پیغمبرانو نه رسټو علی حبیبنا علیه الصلاۃ والتسلیم چې څلور سو کاله به دې بنده ګټه کې عبادت او کبار دنیا و نه لیدا دا پابندي وکړه الله رب العزت ورته وحی وکړو زما د اخر زمان پیغمبر زما د محبوب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک د امت یو امتی چې سر د ليله القدر یوشب عبادتو د ليله القدر یوشب عبادت وکاو نه د دې سړي د څلور سو کاله د دې عبادت نه باغول الله زیات اجر ورکړي نو فضیلت د امت او د دې امت په دې وجه ده په دې نه چې علم وسنشتا علم ورسره نشتا د قران نه خبره د حدیث نه خبره د فقه نه خبره د عقاید نه خبره عبارت نشي ویلې او د دروغ د لالا او د ماما او د کاکا قصې کوو د یو کې نه بل لزه د بل کې نه بل لزه او دا د دې آیات مستاق دی چې کوم خیرونه نه داسې نه ده ښا پوه شئ په خبره باندې دا تفسیر یاد وساتئ با حواله ده د دې ټول حوالی شته او کدی څه کوي نو د ځان به کې یا د دې وسله وخت د هندستان یا د پاکستان د مولا چې هغه د لالا او ماما کاکا و هم دغه قول په دین کې څه حجت نه لري د لالا او د ماما حواله به بشکې د لالا او د ماما حواله خو په دین کې څه حجت نه لري نتاسو دې غو ټول نه ورستي او اکرمها او ډیر عزتمند است علی الله تعالی فالله تعالی باندې رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن ضعيف حديث چې په متعدد سندونو سره ذکر شي نو حسن لغیره ته جوړ شي او نور په مقدماتو کې دا ټول باسونه تیر شوی دي دا حدیث اقسام او تقسیمات د هر تقسیم خپل اقسام او شرح نخبه الفکر خلق د دینه محتوی غرض مولوی شپ کړي الله پاک دې موږ له عمل راکړي زه ډیر وخت نه نیسم یو عرض ټول ته کومه شکایت نه کومه او زمانه خلکو ته ډیر مشکلات دي زه په کوم مشکلاتو کې کوم استعداد یم یو درې څلور بیماری او ځینی ولم چې یو راو کې تازه د شوګر مسله راغلي د دې نه مخکې د بواسیر دي یو می د خپل ډیر وخت شوګر د تکلیف دی راته دي
او څه اعصابي تکلیفونه لرم نو بس د الله د رضا لپاره کې چا وس کې دعا یې راته وکړو یو الله دې صبر کوي او دعا دې راته ټولو کې د الله د رضا لپاره او نور ځنې ټول ته مبارکي پېښ کوم بیا د مبارک صاحب علیه الرحمت عرس دی د عرس متعلق مخب و مخاط تقریرونه ما کړی د اولیاء د وفات ورځ کې نو په دې کې دا ولی د خپل محبوب حقيقي سره میلاو شي او کله چې یو عاشق د خپل معشوق سره میلاو شي نو دې ته عرس ویل شي دې ته عرس ویل شي عرس او عروسی دا د واده په شپه چې الک او جنې یو ځکیږي ندی تم عروسی وي یو عارف فرمای وی عروسی بود نوبتی معتمد عروسی بود نوبتی معتمد اگر نیکو باشد اگر نیکو روزی بود خاتمت د دې د ماتم او د غم په ورځ باندې بده د عرسی کم چې د وفات ورځ ده هغه ورځ باندې د عرسی او د واده په شان خوشحالي وای کچری د خاتمه نه کښ د نیکی خاتمه سره دنیا نه لاړې لکه ترمذی کې حدیث دی چې نم کنومت العروس چې د درې واړو سوالونو کې دې کامیاب شي یو صحابي دی امام بيهقي په دې عذاب قبر ثواب قبر یو حدیث لیکل یو ابن رجب لیکل نور علماء به لیکلي هغه وي زما رور وفات شو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د عمر ابن خطاب رضی الله عنه په دور کې وې زره دې قبر ته ودرېدم خلک چې د خار شو یو شغ وشو لکه غشه چې راشي او یو دوله کده غشو په شان شي نه رالو زماره دی رور د قبر څخه زه پوه شم چې نکیرین ولرال مبشرین ولرال ما د شناخت ته غوګونیو په طریقې ایمان بالغیب دی په طریقې د خرق العادت سره په طریقې د کرامت سره الله راته منکشفک لوی ګوري د بيحقي کتاب ملائک زما ضرور د سوال جواب کوي هغه ورته د شي جواب ورکوي چې ربي الله عز وجل شانه ونبي محمد رسول الله تفصيلي جواب ورکړي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين ودين الاسلام به وجه نبی د زما چې ده خاتم المرسلين ده وخليفته الاول ابو بكر الصديق وخليفته الثاني امام الاعدل عمر بن الخطاب رضی دی پوری تذکرہ و وې جلال عمر رضی الله عنه لسترګو نه وخی وبې دی وی جړل چې ماشاءالله دا په سوال جواب کې الله تعالی کامیاب کو په حق او صدق باندې نو کله چې دا به جوابونه کې کامیاب شي د ملائکه توي ما پرې د کور ته زم چې خپل اهل بیت له خبر ورکړم هغه به چې نه خپل اهل بیت له خبر نور کو څملا نم کا نومت العروس د ناوی په شانو د شدواد د الک که خزي وې د ناوی په شانو د شي کا او کسړې وې د واده د الک په شانو د شد زلمی په شانو الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه اواز بوشي چې ان صدق عبدي فابرشوه من الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه نداد عاشق معشوقې د میلاوي دورزي مبارک صاحب په دې ورځ وفات شوه د محبوب حقيقي سره وصال شوه نزدک بیا د امام رباني رحمت الله عليه یو خلیفہ لیکلی دي چې دا عرس واده چې دینو بدی کې صرف ناوی الک شریکی کو نور خلق وګ راجم کیږي الکان ها خپل خپلوان یاران دوستان وګ راجم کیږي که راجم کیږي راجم کیږي زکه دی عرس ته داخله کو راجم کیږي او بدی کې نیک اعمال کوي بدی کې دعاګانې کوي بدی کې د اولیاء مبارک سي له هستی او شان بچا پټ نه لري زه څنګه نشم بیانولې وخت کم دی ورځي لنډې دي الله پاک رب العزت دې د ماته ګوډه خبرې زما قبول کړي او د ولد الله مولوی صاحب دا درس او د دې ټولو عاشق الله مولوی صاحب درس بخاری او د دې ټولو فضل الله مولوی صاحب شفقت او مرحمت او دا نگرانی او دا ټول هر څه چې د ټولو اکابر وسایل دي الله دې ټولو نه قبول کړي
او مار دې خپل کو چری په خپل ګناه می خدای وننسي او دا الفاظ زمانه قبول شوي نمای ثواب مبارک صاحب علیه الرحمت او حضرت سیدی مرشدی مولوی سے مبارک ونډي بابا علیه الرحمت و رضوان دوړو اکابر ته وباخو الله دې درجات اوچت کی او داغو فیض الله په موږ جاری ساری لري واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا